صحیح دي او کشل رکعات صحیح دي. خاص کر موږ ته غیر مقلدینو دی کې ډیر پریشانی جوړ کړی، امت کې انتشار پیدا کړی دی. دا چې کم خلک اتر رکعات تراوی کوي دی باندې بنن بحث کوم ان شاء الله سم ان شاء الله چې دا ټیک نه دی، او چې کم دا شل رکعات تراوی دي دا ټیک هم دي اور ثابت هم دي، دی باندې به ان شاء الله لږ بحث کو. خو تاسو اول فی نفسه د تراویح باندې ځان پوي کې. تراویح د جمع د ترویحتون دی او ترویحه ویل کېږي آرام کول وته، چونکه سالور رکعاتو نه پس مونږ لګ یو منټ یا نیم منټ کینو هغه کې د ذکر تسبیحات کو نه، چونکه دی کې 15 وقفه مونږ کو دیو جن اورتا تراویح ویل کېږي. اور د دې ابتدا کا کوم ګورو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې دور کې رمضان مبارک یو ځل مسجد ترالو اور د تراویح وکړي. خو د روایت کې د تراویح رکعات ذکر تعداد ذکر نه دی چې 100 رکعات وکړو. دویم ورځ مې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ترالو مجمع سم زیاته شي و، بیا دوباره تراویح جمع سره وکړي. بیا درېمې یا څلورمې ورځې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه موږ کو فوراً کور ته رالو اور مسجد کچا کچ بره هوا د صحابه کرامو نه ډکو خلکونه چې کله پښمانه وکړو بار رالو نو صحابه کرامو نه تاسو کو یا رسول الله موږ هم سره غلي تاسو هنن پرون تر و تر نه لې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلو چې کزر وتله ماته دا خطر چې دا چره تاسو باندې فرض نشي. یو روایت دار بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف یوړو بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور کې هم د تراویح وی خو انفرادي طور باندې مسجد نبوي کې. بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ابتدایي دور کې هم د انفرادي طور باندې وی دو درې کسان به ولاړو جمع درو کسانو جماعت یا بهر یو سړی انفرادي ولاړو تراویح وی کوله. یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله د مسجد نبوي ترانو دسه ډیر حیران پاتې شو چې دوالته ولاړ درې دلته او دا هر یو انفرادي لګیا دی ولی نه موږ دا جمع سره شروع کو. نه حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ ویلو چې سبانه پته دا جمع کوي اور دې کې به ختم قرآن هم کوي اور دا ټول صحابه کرام به تاسو موږ کوي. هغه رسنه شل رکعات تراویح شروع شوې دي الحمدلله ثم الحمدلله 1440 وسال چلیږي هجری چلیږي هغه ترتیب روان دي. اوس موږ دې باندې لکشان بحث کو اور دې باندې به حدیث پیش کو دی باندې به دلیل پیش کو اور اخر کې به یسو خبرې زبې تاسو ته خیم چې کمزې کې تاسو سره د اتو رکعات ولا بحث کوي غیر مقلدین هغه نه به هغه سوالات کوي اور دا ورته ان شاء الله قیامت سبا پر دې جوابات راوړو د اتو رکعات در سره زمانه هدا سي سوالات دي. تاسو به ماته لږ متوجي اوسئ. زه به درته دلایل خو ډېر مختصر چونکې دا خو ډېر زیات تفصیلي بحث دی علمي بحث دی خو تاسو چې کمې نکتې فهم کې راځي هغه به ان شاء الله درته عرض کوم. زموږ اهل سنت والجماعت په نسبت باندې علماء دیوبند دی وایي چې شل رکعات تراویح دي او دا سنت مؤکده دي اور غیر مقلدین دا وایي چې دا اتر رکعات تراویح دي او بیا وایي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کړی دي صحابه کرام هم کړی دي او چې دا کم شل رکعات ولر روایتونه دا ضعیف دي. دا د غي دلیل دی. خو موږ ورته جواب کوي چې موږ سره دی باندې درې قسمه حدیث دي. احادیث مرفوعه هم شته اور موقوفه هم شته اور مقطوعه هم شته. حدیث مرفوع دي ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه سند تللی وی کار دغه نه ثابت وي اور موقوفه دي ته وایي چې صحابي پر خبره تللی خو غو مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته نسبت نه وی کړي اور مقطوعه دي ته وایي چې تابعی پر رغلی غ مخکې هغه سند نور نه وی ذکر کړي. نو یو حدیث مرفوع موږ سره د مصنف ابن ابي شيبه المعجم الكبير نقل کړی دی اور ابن عباس رضی الله عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعه والوتر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان مبارک شل رکعات تراویح کول او وتر به کول. او بل تاریخ جرجان ذکر کړی دی حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ وایي چې خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس 24 ركعة او اوتر بثلاثه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 24 رکعتونه وکړو به وتر وکړو. 24 رکعتونه څه مطلب سالور فرض ورسره وشمرلو سالور فرض شل رکعات تراویح نه سالور سره شل جمع کې سره جوړیږي 24 به ورپسې وتر وکړو. اور حدیث موقوفه کې هغه حدیث کم صحابي پورې سند وی حضرت صاحب بن زید رضی الله تعالی عنہ فرمایي كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان ب20 ركعه چې موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې شل رکعات تراویح کولې. د مسکه زسه حدیث پرېږدم چې تاسو ورکم آسان دی غادر ته بیانوم. بل روایت کې راغلی دی ابو الحنصا
فرمای ان علیا امر رجلا یصلی بهم فی رمضان 20 رکعتا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو سړی ته حکم وکړو. ګوره حکم یې وکړو چې حکم وکړي هغه کار کې سوي تاکید راشي. یو سړی ته حکم وکړو چې ته د رمضان مبارک کې 60 رکعاته تراویح دی تا کوه. مصنف ابن ابي شيبه کې دا راغلي دي. اور بل روایت کې راغلي دي کان ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ یصلی بالناس فی رمضان بالمدینه 20 رکعتا ویوتر بثلاث. وی حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه خلکو ته رمضان مبارک کې مدینه منوره کې 60 رکعاته تراویح کولې او بیا به 3 رکعاته وتر کولو. دا د مصنف ابن ابي شيبه روایت دی. ما مس کې ډیر دلیل مو پیش نکو. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په باره کې راغلی کان یصلی 20 رکعتا ویوتر بثلاث چې حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه به هم 60 رکعاته کولو او 3 رکعاته وتر به کولو. حدیث مقطوعه هغه حدیث چې هغه کې سند یو چې کم تعبیر هغه خپل وی چې ما صحابي د څه قتل دي. مثال په تور به حضرت عطا بن ابي رباح رحمت الله علیه فرمای قال ادرکت الناس وهم يصلون 23 رکعه بالوتر چې ما خلق په دې حالت کې ومندلو چې دیو به 23 رکعاته کولو. 23 مطلب څه 60 رکعاته تراویح او 3 رکعاته وتر نه چې شلو سره 3 جمع کې د 23 رکعاته جوړیږي. انده غرنګي ابراهیم نخعی رحمه الله نه انده غرنګي شوتیر بن شکل رحمت الله علیه انده غرنګي ابو البختری رحمه الله سوید بن غفله رحمه الله اور ابن ابي مليكه رحمه الله سعید بن جبیر رحمه الله چې بیا حجاج بن یوسف شهید کړو فضل اعمال کې تفصیلی واقعه ده دا شو. اور دې سره سره علي بن ربيعه رحمه الله دونه هم شل رکعات نقل دي. زره صرف عربیانو نمونه اخلم اور جمهور علماء په نس باندې دی باندې اجماع شوی لږ په دې مسلې باندې ځان پوي کی. مو سره د شریعت بنیادی اصول سلور دي قران حدیث اجماع قیاس. اول موږ یو مسله قران کې ګورو قران کې نه بیا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې وګورو کله ته نه بیا د صحابه کرام او اقوال او آثار او د غي ژوندۍ ته ګورو چې آیا غي ژوندۍ کې د څه واقعیا شوی کنه دي شوی او بیا هغه علما په یو ځای باندې کینی غنه متفقه تور باندې هغه فیصله حل کی هغه ته اجماع ویل کی چې علما په یو مسله باندې متفق شي او دې اجماع کې ټول نه مضبوطه اجماع د صحابه کرامو ده چې کوم خبر به صحابه کرام متفق شي. نو حضرت مولا علی کاری رحمه الله مرقات کې لیکلي اجمع الصحابه على ان التراويح 20 رکعتا چې صحابه کرام په دې خبره باندې اجماع کړي چې تراویح به 60 رکعات وي. ټول نه مضبوطه اجماع د صحابه کرامو ده او دا په تراویح باندې شوی. او دا غرانګي سنن الترمذي واكثر اهل العلم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعه چې اکثر اهل علم موقف داده چې د تراویح 60 رکعات دي. امام ترمذی رحمه الله نقل کړی دا ډیر لوی سړی دی. انده غرنګي بدایع الصناعه کې کتاب الاذکار کې عمدۃ القاری رد المحتار زه د سره کتابونو نمونه ذکر کوم دی ټول د لیکلي دي چې تراویح 60 رکعات دي. اور زموږ چې کم بلاد اسلامیه دي غټ غټ اسلامی ممالک او دغه کم غټ غټ شهرونه دي کې ټول غټ شهر مکه مکرمه ده. مکه مکرمه موږ ته ټول نه زیاته مقدمه ده ولی الته خانه کعبه ده بیت الله ده. امام مالک رحمه الله فرمایي وبمکه ب23 چې مکه مکرمه کې هم 23 رکعات وو نشل رکعات تراویح او 3 رکعات وتر. اور ابن امام عطا بن ابي رباح رحمه الله هم فرمایي ادرکت الناس وهم يصلون 23 رکعتا بالوتر چې ما خلق په دې حالت کې مکه مکرمه کې هم درو چې 23 رکعات به کولو 60 رکعات تراویح او 3 رکعات وتر. اور امام شافعی رحمه الله هم فرمایي هاکذا ادرکت ببلدنا بمکه يصلون 20 رکعتا چې مکه مکرمه کې ما خلق وکړو چې 60 رکعات کولو 23 رکعات 60 رکعات کولو 60 رکعات تراویح هغه فرض او وتر ور سره نه ذکر کړي. دوی نمبر باندې زموږه مدینه منوره ده ال جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه ده. ابن ابي مليكه رحمه الله فرمایي نافع بن عمر رحمت الله علیه فرمایي کان ابن ابي مليكه يصلي بنا في رمضان 20 رکعتا چې دا ابن ابي مليكه رحمه الله بو مونږ ته رمضان مبارک کې 60 رکعات تراویح کولې دا کولی نقل کړي دي. اور بیا موږ سره هغه زمانه کې کوفه ډېر علمي شهرو امام حنیفه رحمه الله دلته پاتې شوی امام محمد رحمه الله امام یوسف رحمه الله د علم ډېر لوی مرکز پاتې شوی دی. ابراهیم نخعی رحمه الله فرمایي الناس كانوا يصلون 5 تراویحات فی رمضان چې رمضان مبارک کې به خلکو 15 تراویحات کولو. تراویحات څه ته ویل کېږي؟ 4 رکعاتو بعد وقفه نه 4 رکعاتو بعد یو وقفه
اتو رکعاتو بعد دویمه وقفه، 12 رکعاتو بعد دریمه وقفه، 14 رکعاتو بعد څلورمه وقفه او 60 رکعاتو بعد پنځمه وقفه. ځکه ویلو 5 ترویحات، 5 ترویحات یعنی موږ 5 وقفې کولې هر څلورو رکعاتو بعد. او دینه بل عجیبه خبره، یو روایت کې دا راغلی چې مکه مکرمه کې به خلکو داسې کولو چې د 60 رکعاته تراویح کولې، څلور رکعاته وشوي منځ کې به وقفه شوه، نه د خلکو به کې طواف وکړو او چکر به ولګولو، هغه د بعد ورالو بیا به څلور رکعاته وکړو، بیا به طواف وکړو، بیا به څلور رکعاته وکړو، داسې به کولو. مدینه منوره کې کله خلکو ته پته ولګېده چې هغوی خلکو خو سم عبادت وکړو، ګوره عبادت کې به مقابله کېده، هغوی څلور رکعاته کوي، بیا طواف وکړي، بیا څلور رکعاته یو خو موږ ډېر زیات عبادت وکړو. ولې نه موږ داسې شروع کړو، موږ سره خانه کعبه شته نه، طواف نه شو کوی، موږ به داسې چل کوو چې څلور رکعاته تراویح وکړو، بیا به ورپسې څلور رکعاته نفل کوو. په دې خبره باندې پوه شوې. دیو جن امام مالک رحمه الله یو روایت کې 36 رکعات راغلي دي، هغه 36 رکعات تراویح نه دي، هغه 60 رکعات تراویح دي، د 14 رکعات نفلونه دي. څلور رکعات تراویح به وکړي، څلور به نفل وکړو، بیا به څلور رکعات تراویح وکړي، بیا به څلور نفل وکړو، اته شو کنه نفلونه شماري صرف، بیا به څلور رکعات وکړو، بیا به څلور رکعات نفل وکړو 12، بیا به څلور رکعات تراویح وکړي، بیا به څلور رکعات نفل وکړو 14 رکعات، بیا چې د اخیری څلور رکعاتو شی بیا به ورپسې وی تر کولو دي کې به نفل نه کولو. په دې خبره باندې پوه شئ چې کم 36 رکعاتونه راغلي غاده سره راغلي دي، دوی خپل کې عبادت کې مقابله وا. ندیو جن ابن ابراهیم نخیر مولا فرمایي چې خلکو به 15 ترویحات سره دا کولو. هم سعید بن جبیر مولانا هم دا نقل دي. دین علاوه زمون بیا د صحابه کرامو نه پس ائمه کرام دي، امام حنیفه رحم الله، امام مالک رحم الله، امام شافعی رحم الله او امام احمد بن حنبل رحم الله، دي ضرور اورو په دې باندې فتوا چې د تراویح 60 رکعات دي. ټولو یو ځای کې هم اختلاف نشته دی، دیو جن ائمه کرامو په دې باندې متفق دي. بیا کومه اسلام کې وګورو زموږ الحمدلله لوی اکابر تیر شوی. امام غزالی رحم الله فرمایي چې 60 رکعات تراویح دي، شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله فرمایي چې 60 رکعات تراویح دي، امام عبدالوهاب شعرانی رحم الله فرمایي چې 60 رکعات تراویح دي. او بیا حرمین او شریفینو ته کتا سو وګوري، اوس پورې هم د کې هغه 60 رکعات تراویح کیږي. یو زمانه کې د غیر مقلدینو دا زور لګولو چې د تراویح د 8 رکعات شي اور خزوري لګولې، اوس هم لګیا دي کوشش کوي. ان شاء الله بعد کې زرته یو دلیل کې بیا وایم چې هغه د پر مونږ بیا سعودي ګورنمنت څخه د موچت کو نه چې کله د غیر مقلدینو دا زور ولګول چې د خانه کعبه سره او د مدینه منوره کې مونږه اته رکعات تراویح کو. نغي وخت کې مدینه منوره کې یو لوی امام تیر شوی دی د مدینه منوره سابق قاضي هم شیخ عطیه سالم رحم الله. دی غي زمانه کې یو کتاب ولیکلو التراویح اکثر من 1000 عام، چې د تراویح 1000 سال نه زیات وخت شو چې د 60 رکعات دي. او هغه کې تاریخ ذکر کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه نه تر اوسه دوره پورې هغه کې دا دلیل په دې باندې پیش کو چې د تراویح د غره سینه 60 رکعات دي. کومه اوس 8 رکعات کې خلک وایي چې د اوسه پورې تاسو د سوال سوکاله سترګې پټوي وي کسې حسابو تاسو دا پته نه و چې د شریعت کې رد بدل الله یعذ بالله شوی دی. ډیر مضبوط دلیل باندې بحث وکړو. دیو جن نن هم د چې کم د مدینه منوره یا مکه مکرمه کې 60 رکعات کېږي د دوی علماو قرباني ده. بیا مکه مکرمه کې جامع القرآن ډیره غټ مدرسه ده. د کې شیخ محمد علی صابونی رحم الله اوس وفات شو، د نږدې وخت کې تفاسیر لیکلي، غړ کتابونه لیکلي. دیم به یو کتاب لیکلو الهدی النبوي الصحیح فی صلوات التراویح، دی تراویح په دلایلو کې اورغه کې هم د خلافت راشدانه تر موجوده زمانه پر ټول دلایل پیش کو چې د تراویح 60 رکعات دي. په دې خبر باندې تاسو پوه شئ جی. غیر مقلدین څه دلیل پیش کوي؟ دینه مخکې به خیر لګ زموږ د خپل دلیل باندې لګ بحث وکړو، بیا به غیر مقلدین او یو حدیث ته بیا بغنه جوابات کو ان شاء الله. یو موږ سره دی باندې دا دلیل هم دی، دا دلیل مخبل انفرادي تور باندې روان کړی دي، بعضی عقلی دی غو تاسو سوچو کې تاسو ته هم یاد پتی کیدی شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل زمانه کې د تراویح په جمع سره کړی دي. ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ته جمع سره وکړه د صحابه کرام په تاسو ودرېږي. غو وخت کې ټولو صحابه کرامو په دې باندې اجماع کړي، یو صحابي هم د دې خلاف आवाज نه دی کړی، आवाज نه دی اوچت کړی. موږ تاسو ډیر په دین باندې غیرت کوو، که صحابه کرامو ډیر غیرت کړی دی. ولی بیا نشته یو روایت هم چې هغه کې یو صحابي د دې 60 رکعاتو تر و مخالفت کړی وي. تاسو سره دلیل څه دی پاتو رکعاتو؟ اور دویم دلیل رمضان کې عبادت ډیر کول پکار دي، کله کول پکار دي؟ هر یو سړی چې ډیر عبادت کول پکار دي. نه تر رکعات تراویح ډیر دي که 60 رکعات ډیر دي؟ دغه بازار کې یو لیوانه رونی سي غته 100 روپے ونی 160 روپے سي غو 60 روپے ته نه اخلي. نو خو باندې ته د عقل ولی کار نه کوي چې 60 رکعاتو کې ثواب ډیر دی او زیات هم دي، او رمضان کې ډیر عبادت کول پکار دي. ګوره موږ شیطان عبادت نه یې سري او دا هم خناس خلک دي، انسان سره کې وسوسه پیدا کیږي چې مړه تر رکعات شته کنه شل څه ده کوي.
نو دیو هم د انسان د زړه کې شکوک او شبهات پیدا کی. تبلیغ ولا ملګری مهنت وکي یو سړی موز ولا جوړ کی دا غیر مقلدینو په سره شي ته موز غلط ته طرف یدین ولې نه کې امین ولې نه وای ا غریب موز ولا مونږ جوړ کو تبلیغ ولا ملګرو دی ورته څه کې اشکال پیدا کی وې د تبلیغ ولا لاس نه وبسي. دا کار د شیطان اینڈ کمپنی دا دغه کار دی خلکو سره کې وسوسه پیدا کول. نه عبادت زیات کول پکار دی دیو جن شل رکعات زیات دي د 2 رکعاتونه. اور دریم دلیل مونږ چې کله د خپل روزانه کم 15 رکعات 15 وخت فرض موږ کو سحر 2 رکعات شماري مسبخین 3 رکعات فرض مزیګر 3 رکعات فرض ماخام 3 رکعات فرض اور مسوتن 3 رکعات فرض ول 10 رکعات جوړیږي 100 رکعات او دې سره 3 رکعات وی ترجمه کی سو شو شل رکعات او تراویح سودی. اوس یو حدیث ته ګوره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی فرض منځونو کې کامې پیدا شو هغه به دا کامې پوره کیږي د نوافلونه. دا تراویح د فرض نه علاوه واجبونه علاوه نور څومره مونږ د سنت مؤکده غیر مؤکده تراویح کو یا نفل کو د ټول ته نوافل ویل کیږي شریعت اصطلاح کې دا کامې به بدی شل رکعات سره پوره کیږي. زه تاسو نه دا تاسو کوم الله دینه کې شل رکعات فرض کې کامې راغلې دی دا به د 2 رکعاتو سره خپوره کیږي شل رکعاتو سره خپوره کیږي شل رکعاتو ثواب ډیر دی. تا چې کمې کم د فرایض کې راغلی دا شل رکعاتو تر سره پوره کیږي. ناقلی دلیل ور باندې دا دی. سلورم دلیل ته وایي چې 8 رکعاته تراویح دي مو چې شل رکعاته تراویح دي نه کدا شل تراویح ته کې دي کې اته هم رااله اور که اته و کې ناتو کې شل نه راځي. یو سړی دی پلار ترالو ورکوټه مشوم دی یا هغه پلار ته وایي چې ابا ما یو دکاندار نه 100 روپے قرضه کړی و هغه 100 روپے قرضه په ما باندې دا او بیا 1200 روپے ما نور خورا کړی ټولې ما باندې شل روپے قرضه ده. پلار ته وایي چې دا 100 روپے واخله دا 100 روپے قرضه ورکړه شل سره بیا 1200 سره بیا ګورو. اوس دا اته ور کې دې سره قرضه ختميږي نه ختمي دا به پورا شل ور کوي نه چې دا شل روپے قرضه ور کې اته ور کې لنډ شو اشي باقي کم 1200 روپے زیاتی خورا کړي غاب ور کې هغه خرچه به هم لنډ شي. نمونږ ورته وي چې دا خو بندګانو د شل رکعات کې دا ته کې داخل دي خو کاته د وګو کې شل داخله نه دي. دیو جن حضرت انور مولا ډیره عجیب خبره لیکلي خدي خلکو ته گزارش درخواست کړو چې الله بندګانو تاسو د 8 رکعات تراویح کوي کې قیامت ورځ الله رب عزت ته دوی چې ماته شل رکعات راکا نه تاسو شل رکعات شته کته شل رکعات تراویح کړی وي او کله دوی چې شل رکعات تراویح ته وخته ته کړی تور ته شل خې شي ها قدر نه تو مطالبه وکي تا خبره مونږه مانو ټیک نه ده خو مونږه بل فرض او محل چې زاد است تا خبره ټیک شو تا رکعات کړي او قیامت ورځ الله رب عزت ته چې ماته شل رکعات تراویح وخه تا کړی تور ته شل بیا خې شي دا مثال دی. دیو جن شلو کې دا ته داخلي دا کول پکار دي. پنځم دلیل دی باندې مونږه دا دی چې حرمین او شریفینو کې اوسه پورې هم کله هم اتره کته جمع سره نه دي شوی دی سوال سوکالو کې نه دي شوی کتا سره دلیل دی غز د میدان پیشي کا دا هم زموږ دلیل الحمدلله شل رکعات تراویح شوی. اور 13 کال سعودي حکومت یو اعلان جاری کړو سرکاري سطح باندې د وفاق ته د مذهبي امور په غیبه دستخطو چې پورا د سعودي مساجدو کې بشل رکعات تراویح کیږي اته رکعات تراویح اجازه چاته هم نشته دی. الحمدلله سم الحمدلله دا خبره اوس دی هم مني. اور هم دلیل مونږ باندې دی باندې دا دی چې دی باندې تواتر عملی دی. لګ یو بل مثال باندې ځان پوي کی تا ته یو سړی راشي غته توي چې دا قران د الله کتاب دی تور ته یو دا د الله کتاب دی غته توي ته ماته د سند ماته وخی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری دا قران سند دی تا پلار نه ویلې بیا غنه ویلې بیا غنه ویلې دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری سند ورسره مور دی د قران سند نشته ولی نشته دا قران تواتر سره مونږ ته راغلی دی هر زمانه کې لاکاو خلکو دا حفظ کړی دی مونږ ته خودل دی چې کم شیز لکو باندې خلک یاد کی بل چاته وخی کې د سند ضرورت نه وي. اندغه مثال د هم تراو دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه نه بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی زمانه تر اوسه پرې دی باندې تواتر عملی دی دی باندې کته مونږ نه سند غواړي د دسې لکه قران کې مونږ نه سند غواړي دومره زیات عمل په دی باندې خلکو کړی دی. په دې خبره مې پوه شوي نه دا تواتر عملی سره مونږ ته راغلی دی دیو چې نه دی باندې یو دلیل نه بیا هم دلیل شته دی. اور اتم دلیل موږ سره دا دی چې صحابه کرامو نه زیات څوک د سنت پابند نه وو. حضرت عمر رضی الله عنه شل رکعات تراویح شروع کی پکار دی دا کده چری بدعت څنګه تاسو یا لا یاذ بالله غیر مقلدی دا بدعت دی نه بدعت زیات مخالفت صحابه کرامو موږ نه زیات کړی دی بیا د دې شل رکعاتو کچری ته چې دا بدعت بیا یو ثابت دی مخالفت ولې نه دی کړی. اور ان شاء الله بعد کې دلیل کې رسی د کې لګ نور وضاحت غاده ان شاء الله چې کله غو دلیل مونږ وایو هغه کې درته بیا نور تفصیل وایم. اور ان هم دلیل دی باندې چې دی باندې تعامل امت ته امت دا سوال سوکاله وشو دی باندې امت عمل کوي عملی طور باندې دا مونږ ته رسیدل دي نه یو تواتر عملی پکې هم شته بل تعامل امت هم دی باندې دي. اور
بل دا لسم نمبر مې چې تا سره یو ضعیف دلیل ضعیف روایت هم نشته چې هغه کې صحابه کرام د شل رکعاتو تراو مخالفت کړي. یو ضعیف دلیل خو پیش کا، ضعیف روایت هم په دې باندې نشته الحمدلله. اور یو لسم دلیل دا دی چې امام نفار مولانا چاته پوسو کوئی شل رکعات تراوی ولې کوي او لوی سړیو نه ورته ما رایت عمر مبتدعا ما چره هم نه دی کتل چې حضرت عمر رضی الله تعالی بدعت کړي وي. څومره مضبوط دلیل ورته وای. بس خبره ختمه کا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بدعت نشي کوي، غنه د بدعت احتمال هم نشته. نه چې کله غس 20 رکعات کړي دي غما د پر دلیل زه هم 20 رکعات کوم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د شل رکعات تراوی شروع کړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تاسو زما سنت او زما د خلفای راشدین د سنت باندې عمل وکي. وعدوا علی بالنواجذ، اور دا دی جام سره ونیسي. نواجذ دی غخونو ته وای چې دی غخونو کې کم شي زونی سي غا انسان نخلصيږي نه. موږ ګورو چې کم شي ډیر کله کې به دی غخونو ته واچو غي سره کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د صحابه کرامو سنت دی غخونو سره ونیسي کلک. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کړي غسومره لوی شخصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کما نه بعد چاته نبوت ملي ده نه چاته ملي دو حضرت عمر نه دیم عظمت ته وګوره مقام ته. اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا الیاذ بالله دسی وکړ کی چې غد رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبی نه د کی دي شي نشي کیده. اوس غیر مقلدینو دلیل ته لګو ګوري. غیر مقلدین د بخاری شریف یو حدیث پیش کړي. ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها تاسو کو چې کیف کان صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان مبارک کې مونږ څنګه وو. ٹھیک دی ګوره دی ورته نی ویری چې سوره کاته کولو کیف موږ دا شاه دوبۍ کې وخت تیر کړی عربو کې غوي کیف حالک تا حال څنګه دی کیفیت څنګه دی دا تاسو نه کوي چې تاسو خزي د سودی بچی د سودی ماته تعداد وخه کیف مطلب کیف شکل عربي کې راشي هغه مطلب دی چې دی ماته دا صورت وخه چې دی به کولو څنګه. په دې سوال باندې پوه شئ. دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن چې کوم تاسو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کړه دا کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مون څنګه کولو. قالت حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمایلو ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یزيد فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان مبارک کې اور د رمضان مبارک نه علاوه 11 رکعاتونه 11 رکعاتونه نه زیات نه دي کړي. ګوره حدیث کې راغلی فی رمضان ولا فی غیره، نی روزه کې اور نی د روزه نه بغیر 11 رکعاتونه زیات نه دي کړي. دی مطلب دا دی چې د تهجد په باره کې ورته ویلي تراویح د رمضان نه بغیر کیږي اور تهجد رمضان کې هم کیږي او رمضان نه بغیر هم کیږي. دیو جن موږ ورته چې دلته کې کم تاسو کړي د تهجد په باره کې تاسو کړي. او بیا ورته حضرت عائشہ رضی الله عنها کې فرمایي یصلی اربعا سلو رکعات رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دا حدیث ته پورا ځکه چې دې کې ورسته مونږ بیا اغینه ته پوښتنه کو چې دې جواب مونږ تراکا. یصلی اربعا سلو رکعات کو دې مطلب دی چې یو سلام سره سلو رکعات ورکو او فلا تسل عن حسنهن وطولهن. حضرت عائشہ ورته فرمایلو چې دومره بهترین مونږ یو کو چې دغه حسن او د اوږدوالي په باره کې اړو تاسو ما کاو، یعنی دومره بهترین مونږ یو کو. بیا ثم یصلی اربعا به سلو رکعات کو سلو رکعات یو سلام سره فلا تسل عن حسنهن وطولهن. دا هغه سلور رکعتونو په باره کې هم تاسو ما کو ډیر خولي ډیر اوږد مونږ وکړو. به ورته فرمایلو ثم یصلی ثلاثا به درې رکعاته وتر وکړو. موږ ورته چې تاسو د دې حدیث نه د دلیل استدلال ځان ته کول د سو وجوهات وجه نه ټیک نه دی. ما نه لس دې کې ذکر کړی دي. دی کتاب خپل درې لیکلو ما په خپل بیا ډیر سوچ الحمدلله وکړو نور ځین کې وګټو جوابات مرویشت کو. یو دا چې دی حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې اور غیر رمضان کې ولس رکعات کړي دي. نه کچره دا تراویح بیا د فی غیر فی ولا فی غیره ولې راغلی دی. نه معلومیږي دا چې دا د تراویح په باره کې دا حدیث تاسو لپاره دلیل نه دی. دویم دا چې دې کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور رکعات اول بیا سلور رکعات بیا درې رکعات دې ځان له انفرادي تور باندې کړي دي. دی حدیث کې سره د جمع تذکرہ شته تی ولې جمع سره کوي هغه کوم ځای نه ثابت دی در سره دلیل شته. اور دریم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پهله سلو رکعات یو سلام سره وکړو به سلو رکعات یو سلام سره وکړو به درې رکعات وتر کړی دي. ته د کوم ځای نه دوه رکعات په سلام سره کوي هغه دی حدیث نه ثابت. په دې خبره باندې پوه شئ. او بیا جیبه کار دی دوی وتر سو رکعات کوي یو رکعات کوي. ٹھیک شو کنه یو رکعت وتر کی دی په نسبت یو رکعت وتر دی. نمور دوی چې دی حدیث نه ټیک دی د اتو رکعت تر او د پر د خېټه اسانتیا د بر اتر رکعت دینه راخلی او دی حدیث کې سره غلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې رکعت وتر کړي دی غته یو رکعت کوي. نه پنیم حدیث باندې عمل کوي او پنیم باندې نه کوي. عادت تر آتا بټیر ځان د برک تر کړي دی ځان د پټ کړي دی.
په دې خبره باندې پوه شئ. او بل د محدثینو مزاج دا دی چې چا د غټ کتابونه لیکلي دي، بخاری شریف ته، مسلم شریف ته، سنن ابي داود دی، ابن ماجه، نسائی، د څومره غټ کتابونه دي. دوه ټولو دا کار کړی دی چې کم د تهجد ولا حدیث هغې ته ځان له یو چپټر ذکر کړی دی، عنوان به هغې لاندې ذکر کړی دي. او چې کم د تراویح مونځ دی هغې دپاره ځان له یو باب یو چپټر جوړ کړی دی، هغې لاندې حدیث ذکر کړي دي. زه تاسو صرف یو دوه درو کتابونه ولا ذکر کوم. صحیح بخاری، امام بخاری نے مولا چې کم ځای کې تهجد او حدیث ذکر کړي هغې ته چپټر ته نوم ورکړی باب فضل قیام اللیل. ٹھیک شو، عنوان بدل شو کنه. او چې کم ځای کې تراویح ذکر کړي هغې ته نوم ورکړی باب فضل من قام رمضان. بدل شو کنه، فر رالو کنه. تهجد ولا کې رمضان ذکر نشته دی او تراویح ولا کې قیام اللیل تذکره نشته. قیام اللیل نه مراد تهجد دی. اور امام مسلم رحمه الله باب صلاه الليل دی لاندې تهجد او حدیث ذکر کړي دي. او باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح دی لاندې د تراویح ولا حدیث ذکر کړي دي. بابونه بدل دي، چپټر هم بدل دي. اور امام ابو داود رحمه الله باب فی صلاه الليل دی کې تهجد او حدیث ذکر کړي دي. اور باب قیام شهر رمضان دی کې تراویح ولا احادیث. دسه سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، موطئ امام مالک، امام محمد، مشکات شریف، ریاض الصالحین، صحیح ابن حبان اور مجموع الزوائد، سنن کبرا، جمع الفوائد، ډیر زیات کتابونه ذکر شوي دي. هغه د تما بسراتن یو آسان تاسو پوهیږئ. څلورم دلیل دیو ته موږ دا وایو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د شل رکعاته تراویح شروع کړي په 15 هجری کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت 15 کال باندې. او حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې دنیا نه انتقال کړي دی 57 هجری کې یا 58 هجری کې. 42 سال چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا تراویح شروع کړي، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها 2 کال ژوندۍ وه. څومره 2 کالو کې خپل مخالفت نه دی کړی. ولی حضرت عائشہ رضی الله عنها سره حدیث وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلو رکعاته کړي، به سلو کړي، به درې کړي، تاسو شل رکعاته کم ځای نه کوي. 42 سال کې چرته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلاف आवाज نه دی اوچت کړي. او بیا دا چې کله حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ حدیث دلیل موجود وو، بیا بل صحابي ولې دا حدیث در حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شل رکعاتو تراویح خلاف دلیل نه دی پیش کړي. نه معلومیږي دا چې دا شل رکعاته ثابت دي. اور امام بخاری رحمه الله بل کار عجیب ادا کړی چې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کوم حدیث ما درته ویلو د کتاب التهجد کې ذکر کړی دی. صحیح ده. او چې کوم د تراویح ولدي د کتاب صلات التراویح کې ذکر کړی دی. نه تراویح ولا حدیث الته کې ځان ذکر کړی دي او چې کوم تهجد ولي غا حدیث ځان ذکر کړی دي. او شپږمه خبره ده چې د حدیث کې کیفیت تاسو کړی هغه دمه وي چې کیفیت دا چې طریقې څنګه به د موږ کولو هغه د تمه وي. اور وم نمبر باندې چې امام بخاری رحمه الله یو بل حدیث ذکر کړی دی. هغه وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی باللیل 13 رکعتا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به 13 رکعاته موږ کولو. سو رکعاته دینه مخکې حدیث کې سو 11 رکعاته 11 رکعتونه او د روایت کې سو راولو 13 رکعتونه رالو. نمونږ نه دا تاسو کو چې د الله بندګانو الته کې په غمن عمل کې چې 7 رکعاته تراویح دي او د بکی 3 رکعاته وتر کړي دي سره بسکه دي کې معلومیږي دا چې 10 رکعاته کړي دي بیا ورپسې 3 رکعاته وتر کړي دي نه 10 اور 3 13 نبی ته د 10 رکعاته تراویح ولې نه کوي. اور هغه ځکه چې کوم حدیث حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدسي کولو. اور دې حدیث کې رغلی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کان کم ځکه عربي کې راشي مطلب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول داو روزانه به دسي کولو. نه په دې حدیث باندې عمل نه کوي اور هغه ځکه بیا هغه عادتي تر عادت باټیر ولا خبره شو. او بلونه مونږ بیا دا تاسو کو چې دې حدیث کې د 2 رکعاتو وتر تذکرہ ده ته د یو رکعت ولې کوي چې په حدیث باندې عمل کینې بیا پورا او کبه 3 رکعاته وتر کوا. او بلونه دا تاسو کو چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی الله تعالی عنہ ورنه کم تاسو کړي دي. ٹھیک شو د تهجد په باره کې کړي تراویح په باره کې نه دی کړي. تراویح په باره کې څوک تاسو کی غاب د صحابین کې ولی تراویح کم ځای کې شوی مسجد نبوي کې شوی کا کور کې شوی مسجد نبوي کې شوی. په کار دا دی چې ابو سلمہ کچره د تراویح تاسو کولې بیا یو نر صحابین تاسو کړي چې را رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تراویح مسجد نبوي کې کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې کارو نه چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها تاسو کړي د کور زندگی تاسو کړي دي نه چې کور زندگی تاسو کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تهجد کور کې کړي معلومیږي دا چې تهجد تاسو کړي د تراویح تاسو نه دی کړي. نه ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ چې تاسو کوله د تراویح په ور کې به یو نر صحابین تاسو کړي. پس ما په دې خبره باندې پوه شوي دینه چې موږ هم تاسو نو کو غار ته بات کې بل یو د حدیث پیش کړي د موطئ امام مالک والا صاحب بن یزید نقل کی چې حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ ہوتا اور تمیم داری رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړو چې تاسو خلکو ته ول سرکاته تر موزو کې دوی چې ګوره دی روایت کې راغلی مونږ ورته وی چې
امام مالک رحمه الله دا روایت نقل کړی دی هغه هم فتوا دی چې تراویح 60 رکعاته دي 8 رکعاته نه دي او صاحب بن یزید نه روایت نقل کړی صاحب بن یزید رحمه الله خپل فتوا دا چې تراویح 60 رکعاته دي او 8 رکعاته نه دي او یو حدیثو اصول دی پرنسپل دی چې کله یو روینه یو روایت نقل شي او هغه عمل د روایت خلاف شي نو موږ به چې دا روایت منسوخ شوی دی کدا منسوخ نه دی روی په خپل باندې حدیث باندې عمل کولو دا روی چې په دې حدیث باندې عمل نه کی معلومیږي چې دا حدیث دی منسوخ شوی دی نه دا حدیث تا د لپاره هم بیا دلیل نه ګرځيږي اوس د غیر مقلدینو یو عام تاسو دي چې تاسو سره بحث کوي بیا نه دا تاسو وګورئ دي چې موږ تر اړه بیا بنوري خبرې کو یو تاسو نه موږ دا کو چې دا کم روایت ته پیش کوي چې دی کې دا 8 رکعاته تراویح دي آیا دا تهجد دی او که تراویح دي زما په دې سوال باندې تاسو پوهیږئ آیا دا تهجد دی او که تراویح دي کچری تراویح دی ندی روایت کې حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې فی رمضان ولا فی غیره چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه کې هم کړی دی او روزه نه بغیر هم کړی دی تا نه زدا تاسو کوم چې دا 8 رکعاته ته د روزه کې که غیر روزه کې دن کوي په دې سوال باندې تاسو پوه شئ اور کچری دا تهجد دی او موږ هم وایو چې دا تهجد دی نه ای ظالمه د تهجد په ته جمع سره ولې کوي ولی نوافل په جمع سره کول د مکروه دی علماء په نسبت باندې په دې سوال باندې پوه شئ دویم سوال ورنه موږ دا کو چې د حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت کې سالور رکعات راغلي سالور یو ځل وکړو به سالور وکړو به درې وکړو ته د 2 رکعات کم کتاب نه تکي دی ډایرکټ لاړ شي بل روایت پیش کی چې حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت کې راغلي دي ثم ګوري ورته ثم رکعتين ثم رکعتين ثم رکعتين ثم رکعتين ثم رکعتين ثم رکعتين شپږ ځلې 2 رکعات وکړو به 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 2 رکعات وکړو چې شپږ ځلې 2 رکعات جمع کې سو جوړیږي 12 جوړیږي نمور دوی چې ډېر حدیث نه ته استدلال کوي چې دا 2 رکعاتو مې سلام زکه ګرځون چې ډېر روایت کې راغلي نه دي کې بیا 12 رکعات راغلي نه دا 12 ولې نه کوي بیا اوس پوه شو په خبره باندې دیو ظلم کوي حدیث سره اته یو ځنه روچت کړي غاند تهجد مزدي یو رکعت وتري بل ځنه روچت کړي دي او 2 رکعاتو باندې سلام ګرځولي بل حد روایت نه روچت کړي دي درو حدیثو کې په یو حدیث باندې پورا عملی نشته دي زما په دې خبره باندې تاسو پوه شئ اور دین ابي موږ دا تاسو کو چې تاسو د روزي کې کم 8 رکعاته تراویح شته نه خو تاسو ورته تراویح نوم ورکړی تاسو دې کې د ختم قرآن کې د ختم قرآن به کم روایت نه ثابت دی د حضرت عائشہ نو روایت کې د قرآن ختم قرآن تذکرہ شته ده نشته د ختم قرآن کم ځنه کوي دا لګ مونږ ته وخه بیا نو موږ دا تاسو کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تراویح ته پورا میاشت د 8 رکعاته تراویح کوي کنه 8 رکعاته تراویح دي نه خو تی کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا میاشت جمع سره موږ کړی دی سره یو ورځ یو کې 2 ورځې یو کې درې ورځې سره مسجد ته نه دی وروتلی ته د پورا میاشت جمع سره دا تراویح د 8 رکعاته ظلم کوي دا کم ځای ثابت دي نه دا هم موږ دیونه تاسو ته دیو جن موږ اهل سنت والجماعت پنځو خبرو خیال ساتو تراویح کو 6 رکعاته 100 رکعاته 6 رکعاته جمع سره کو ٹھیک شو ختم قرآن اور کی کو اور ہر جمعات کی کو اور پورا میاشت کی کو سو خبرې شوي دی غیر مقلد سره دا باسنه کې چې 8 رکعات دی او 6 رکعات دی او ته 5 خبرو تاسو نه کوم دا 5 خبرې رته یو صحیح روایت نه ثابت کا روایت صحیح سے کې یو ضعیف روایت نه ثابت کا تراویح 6 رکعات پورا میاشت جمع سره ختم قرآن اور ہر مسجد کی رسول الله صلی الله علیه وسلم هر مسجد کی تراویح کړي تاسو ولې هر مسجد کی کوي دا تاسو په بیا کوي ندیو جنا زما مسلمانانو دی چونکه ازمونګه د مسلمانانو کې یو قسم ته انتشار یو پریشانی جوړي دی کله کله موږ ته چې تاسو سلور فکی دي تاسو خپل کې تقسیم امور ته موږ تقسیم وکړو پنځم خو پکې تر وته تاسو سم تقسیم کو ندیو چې نه دوه خبرو کې به تاسو نه راځي د سره کله بحث کوي ورته راځم عالم سره بحث وکړه د عالم نه د تختی لکه څنګه شیطان د اذان نه تختی ولی تاسو راغه دلیل وینا تاسو بیا پریشان شي کم ځکه دې دروي تاسو کې صرف دا غیر مقلد نه بریلید نه تاسو کې ل تشی تاسو کې عیسائی او کې نصراو کې يهود او کې ان شاء الله ثم ان شاء الله علماء دې بند بچی ژوند دي ته دا جواب هم درکې دلیل به هم درکې ان شاء الله او تاسو مطمئن کې هم ان شاء الله زما په دې خبرو مې تاسو پوه شئ دي کې ما نور تفصیل هم کتل چې تهجد او د تراویح مس کې څه فرق دی خو د وخت اختصار وجه نه